الله تعالی دې دلته امن برقرار وساتي چې د دې ځای خلک او د بهر نه راتلونکي میلمانه چې کوم دی نو هغه د میدان د دې ښایست نه خوندونه واخلي او دلته راشي او دا علاقه چې کوم دی نو دا ویني په دې طرف باندې برول ته لاړ شي او په دغه طرف باندې بیا نور چې کوم دی چې کوم علاقه یې هغه وګوري او خوندونه ترې واخلي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو کتونکو دا وخت زه محمد اسرار تاسو ته سلامونه وایم د خپل پیج دپاره او دا تمه لرم چې زما دا پیج به تاسو لایک هم کوئ او شیر به هم کوئ. دا وخت زه د کوزدیر میدان تحصیل چې کوم دی نو په بانډی کلي کې موجود یم چېرته چې تاسو مخامخ دا ګڼه ګورئ دا چې کوم دی نو د بهادر شاه خیل قبیلې مشران راغونډ شوي دي د برول نه راغلي دي د میدان دي او ورسره چې کوم دی نو د نورو زګونو نه د میدان د نورو کلو نه راغلي دي او دلته دا دیره چې کومه ده دا د امین غفار خان دیره ده چې کوم د بانډی خان دی او دغه مخامخ دا ښایسته علاقه چې کوم ده نو دغه تاسو ته ښکاري زما سره چې کوم کوربه دی ملنګ ماما دا کوم د علاقه دغه مخامخ کورونه چې ښکاري باغ بانډه د بیړهګام دی بیا په دې خوا باندې چې کوم دی نو دغه د نه شاته بیا برول دی بهرحال دا د امین غفار خان کور دی دلته پکې دا غوزان چې کوم دی نو ولاړ دي مرخنۍ پکې هم ولاړه ده او دغه چې کوم دی نو کور دی د دې نه بهر بیا موږ وځو ته حجرې نه بهر راوځو دا میدان بانډی ده نو دغه د میدان بانډی مخامخ چې کوم دی نو دغه سر دی ګڼ ځنګل دی پېښونان ولاړ دي نختر هم دي او نور څیزونه هم دي دلته د جوار چې کوم دی نو رالوی شوي دي او ورس که موږ دلته بهر ګورو نو ډېر یو ښایسته او کلیوال ماحول دی بانډی او د دې نه لاندې به تاسو ته بیا موږ ښایو چې یاره لاندې کم کم کلي او میدان چې کوم دی دا څومره ښایسته دی او نن سبا د کومو کومو څیزونو سیزن دی. دا د منځ چې کوم تاسو یې چې دا امین غفار خان دی د چا چې کوم دی نو دا ځای دی د بانډی خانان دي ورسره طاهر خان دی کوم چې د چکدرې هایر سیکنډري سکول پرنسپل پاتې دی تېرو ورځو کې چې کوم دی ریټایر شوی دی دوی هم د بانډی خانان دي او دا د امین غفار خان اجره ده دا بل ملګری هم ایوب خان چې کوم دی د طاهر خان ورور د ملکن یونیورسټۍ کې دی او دغه د شاته کور تاسو ګورئ نو دا د امین غفار خان چې کوم دی نو کور د ډېر لوی کور دی او که موږ په حجرې باندې هم وګورو نظر واچو نو ډېره لویه حجره ده د ګاډو د کار پارکینګ لپاره چمن دا د امین غفار خان چې کوم دی د بانډی خان د هغه کور دی خو دی چونکې پېښور کې پاتې کېږي خو خیر دلته موږ تاسو ته خو دغه میلمانه ناست دي ورسره دا دي ولاړ دي دی ورڅه کوم دی نوسي دي د پېښور نه ورته راغلي سرور خان دی بل عاصم خان او بیا یو ځلې زمونږ ګران قدرمن مشر پرنسپل صاحب او ورسره چې کوم دی دا تاسو ته ګورئ د پیدا خان خو جو خیر زمونږ ته ګیلې هم ډېرې دي خو زه بهرحال یاد به کړو او ورسره دی مخامخ تاسو ګورئ چې د دې کور نه بیا د بانډی دغه سر او د دغه غرونو دا ښایست چې کوم دی دا څومره ښایسته ښکاري او د میدان خپل خوندونه دي الله تعالی دې کړي چې دلته امن راشي او دا علاقه چې کومه ده نو دا د سیلګرو دپاره ترقي بیا مونږ په مخ په وړاندې لاړه شي. جی کتونکو دا اوس مخامخ تاسو ته ګورئ د میدان بانډی کلی دی او بیا د بانډی کلي سره چې کوم دی نو دې طرف ته چې دا سړی راتاویږي نو یو ډېر ښایسته او دلکش نظاري دي هغه وریځ ده دغه نه مخکې چې کوم دی کندو ماچله او بیا د دغه غر نه اخوا چې کوم دی نو په کلپاڼۍ باندې برول ته دغه تېر شوی دی اوښتی دی د روډ هغه دنګ سر چې کوم دی زه بیا لږ رانږدې کړم دنګه دومره دنګ غر دی دا تور څوکه چې پکې ښکاري دغه دنګ غر دی بهر حال دلته که دا تاسو وګورئ نو دا دغه دي د شولو چې کوم بیګمۍ وریجې دي مقامي مشهورې نو دا هغه دي دغه د بانډی کلی او ور دغه بل سایډ مونږ ګورو دلته دا روډ چې کوم دی نو دا کوشوی دی بانډی ته د بانډی نه شاته چې کوم دی زمداره ده هلته کې د پولیس سټیشن دی د زمدارې نه اخوا بیا چې کوم دی نو دغه دي او دغه مخامخ ګل دی بیا ناګوتل دی او دغه هغه طرف ته بیا چې کوم دی نو برول دی او یو ډېر ښایسته علاقه ده د سیاحت لپاره د سیلګرۍ لپاره او د دې نه اخوا چې مونږ ځو نو لاندې به تاسو ته بیا کومبړ چې کوم دی د هغې ویو ښیو چې یاره کومبړ چې د میدان د ټولو نه لوی بازار دی هغه به تاسو ته ښیو. دا اوس مونږ روان یو د کومبړ سایډ ته په مخ باندې بیا لال قلعه ته خو مخامخ دغه کلی چې کوم ښکاري نو دا دارو ده
او جبګۍ د بره پکې هغه ښایسته علاقه ده، ښایسته ایریا ده او دا هغه سړک دی چې کوم کومبړ ته ځي او د هغه طرف ته چې کوم دی نو په بره باندې راغلی دی. یو ځلې بیا موږ تاسو ته ښیو دغه نظارې دغه ښایست وختي چې کوم دی نو باران شوی دی، نور کله مې بي چې دلته کې چې کوم دی نو دونی خو نن د باران نه پس موسم چې دی دا ډېر زیات صفا دی او دغه ټول څیزونه چې کوم دی نو ډېر صفا په نظر باندې راځي. مخامخ دا چې د دارو دغه چې کوم دی نو دارو کلی دی د کومبړ د بازار نه په دغه طرف باندې لار تللی د هغه دغه ته دی کوټکي او ډیری ته او دغه اکاخیل دغه دره چې کومه ده هغې ته تللی ده او ښایسته ځنګل دی، ښایسته علاقې دي او د مري نیکونه دي. خو بس افسوس خبره دا ده چې دلته هغه دغام نشته دی او د بدقسمتۍ نه چې کوم دی نو دا سیمه هسې وچ په وچه د بدامنۍ دپاره چې کوم دی نو بدنامه ده. دا مخامخ چې کوم دی نو دا د کومبړ کلی او بازار چې کوم دی نو دا شروع کېږي لاندې هغه لاندې هم آبادۍ شوي دي، دې طرف ته هم ښه ښایسته نظارې دي او دې طرف ته هم دا ورته کومبړ بازار چې کوم دی نو دا اخري سر دی او دا لار چې کومه ده دا بیا کومبړ بایپاس دی. کومبړ بازار ته کو شوی ده په مخه باندې بیا ته مرګري د چې کوم دی نو هم تللی ده او د کومبړ بازار چې کوم دی دا بایپاس والا روډ دی، مین بازار په هغه طرف هم دی او دا چې کوم دی نو بازار دی او د دې ځای نه کوم دا شروع شو خو مزیدار دلته ډېرې لوی لوی آبادۍ شوي دي، ډېر درانه درانه مارکیټونه دي. کومبړ بازار کوم ځای کې دی؟ دا د کومبړ بازار دی. دا د کومبړ بازار چې کوم بایپاس دغه د ګول مارکیټ وسره دا روډ بیا چې کوم دی نو چېرته تللی دی؟ اکاخیل ته تللی. اکاخیل ته او دا اوس مین د کومبړ بازار چې کوم دی دا تاسو ګورئ A1 په دې ټیم کې موسم چې دی نو هغه ډېر زیات صفا شو او دا ون وی ده او دلته د کومبړ د بازار چې کوم دا ګاډي پکې ولاړ دي، هر سړي ګاډي راوستی دی خپل دغه ته ودرولی. په دې وجه باندې دلته ټریفک زیات د ټریفک جام مسله چې کوم دا انتهایي زیاتې ګمبیرې خلکو دغه سامانونه هم راایستلي دي او په روډ باندې چې کوم دی نو کېښودي دي. دا وګوره دلته تجاوزاتو په حال کې راځي خو سړی څه ووایي دا دغه اډه ده که نه اډه خو لاندې دی دلته ښه دا اډې نه لار راغلې ده بیا اوس چونکې قبلې طرف ته نور چې کوم دی نو هغه دا دغه دی دا ګاډي خلکو ودرولي دي او روډ نر زامن دي بیا دې تللي دي او دا پکې ګاډۍ ولاړې دي او د کومبړ ښه ډېر کافي لوی بازار دی. دا اوس موږ بیا اکاخیل چوک دی هغه ځای ته موږ راووتو کوم روډ چې په بره باندې چې کوم زمیندارې ته بانډۍ ته او نورو سیمو ته تللی و دغه مین د هغې روډ دی دا پکې به بایپاس د ټریفک جیم د وجې نه او اوس هم دلته دا مسله لږ د سړي ګاډي ودرولی دی او ښه په ارام پکې ناست او شاته پسې دغه ګاډی راغلی دی او په دې ګاډي پسې شاته چې کوم دی نو دا دی بیا نور قطار جوړ دی خو دغه سړی چې کوم دی نو دی اخوا کېږي نه. دا بیا موږ هغه مین بازار ته راووتو او تقریبا بازار چې کوم دی نو دا په ختمېدو دی. اخوا بیا لال قلعه راځي، لاندې کالج چوک دی. لاندې دلته کالج دی، کالج خو لا جوړ نه دی که جوړ ساز دی دغه بیا کالج چوک دی. بهرحال دا د کومبړ بازار چې کوم دی نو دا ډګري کالج لال قلعه میدان او اوس دا بازار ورو ورو په ختمېدو شو او هغه سایډ ته موږ رالو کوم چې
دلته کې لار قلاته لال قلعه ته ساړه کوزي او دا هسپتال دی بازار چې دا بیا ختم شو دلته کې حاجی کتونکو دا وخت دي چې تاسو ګوره هغه مخامخ د کومبړ چې کم کله د په ډېرې باندې د پاسه نو دا کله د کلمې لاندې بیا بازار دی او د دې ځګینا دا یو ډېر خسته نظاره دا ډېر خسته او دا په دې کې مازیګرې دی او مازیګرې دی هغه طرف ته بیا کوم وګورو دا سپینې ورېدي چې د دې نه هغه چې مې په دغه کلبانې باندې سړک اوخته دی او پاخوا برول ته تللی دی او بیا دا لاندې دا خوړ دی نن باران شوی دی نو دا خوړ راوته دی او ډېر زبردست ګرینری دا زبردست ماحول دی دغه کلی چې کوم دی دا په دې غرونو کې پراته دي دغه شانته دې طرف ته دي او که بیا مونږه د ښکته طرف ته وګورو نو دغه بیا هغه لکه هغه روډ چې تر ټکاټک والا که نه په دغې باندې هغه روډ تللی دی دغلته کې بیا چوڼې موڼې دي او دغه شانته بیا په دې طرف باندې که نه راتاو شوی دی دا د ولې بوټي دي دا زما سره کوربه ملنګ جان دی او ډېر زبردست دا ډېر انتهایي خدمتي او وخت ورکوونکی سړی د الله دې ژوندی لري دغه خوړ نن راوتی او مازدیګری دی او په دغه طرف باندې به یو ځلې مونږ بیا راتاو شو نو دغه د میدان چې څومره علاقه ده نو دا د تاسو ته ښیم دغه شانته دا تاو شوي ده او په دغه طرف باندې بیا دا خو نور دی دغه روډ چې کوم دی دا بیا راغلی دی او دغه شان باغونه دي پکې د شلتالانو غوزان دي پکې مرخنۍ دي پکې املوک دي پکې او نور ښایسته دغه دي پکې خو بس دغه یو سوال پکار دی چې د کم سیز دپاره د بدنامۍ چې دلته کې چې کوم دی نو امن نشته نو هغه هم ښه خبره نه ده چې سړی دا ووایي خو لکه انتهایي امن دی موږ دلته کې راځو ګرځو بس الله تعالی دې دلته امن برقرار وساتي چې د دې ځای خلک او د بهر نه راتلونکي میلمانه چې کوم دی نو هغه د میدان د دې ښایست نه خوندونه واخلي او دلته راشي او دا علاقه چې کوم دی نو دا ویني په دې طرف باندې برول ته لاړ شي او په دغه طرف باندې بیا نور چې کوم دی چې کوم علاقه یې هغه وګوري او خوندونه ترې واخلي مال اجازه راکړئ د الله په امان